په پاسپورټ کې یو غټه بدلی را روانه ده. نو ځینې کسان وایي چې زموږ زوړ پاسپورټ په چلیږي که نه چلیږي. موږ چې کم پاسپورټ جوړ کړی دی په راتلونکي وخت کې به دغه چلیږي که نه، که موږ به ځان له نوی پاسپورټ جوړو. ځینې کسان دا خبره کوي چې په پاسپورټ کې کم لیکل شوي دي د دغه لیکلو دپاره چې دی دا چینجینګ راولي. خو د هغو له طرفه چې کومه وینا راغلې ده هغه وایي چې موږ د پاسپورټ ډیزاین چې دی دا چینج کوي. یو پکې یو غټ اپډیټ دی چې په هغې ما تاسو له میاشت دوه میاشتې مخکې چې دا ویډیو هم جوړه کړې وه. ډیزاین چې دی هغه به داسې چینج کېږي لکه د ویزو دا کمې پاڼې چې دي دا اوس ساده دي، په کم ځای باندې چې ویزه لګي نو دغه مخونه چې دي په دې باندې به نقشې ایستی کېږي. هغه به یي لکه د صوبو چې کم مشهور ځایونه دي لکه دلته کې چې کم باب خیبر دا داسې نور مشهور ځایونه دي، دغه شان د فیصل مسجد شو یا مینار پاکستان شو، دا قسمه ځایونو دا دغه چې دي دا تصویران او دا نقشې چې دي دا به د ویزو په دې پاڼو باندې دی په دې باندې به ایستی شي. نو یو به دغه ډیزاین چینج کېږي. یو ځینې کسان په سوشل میډیا باندې دا خبره کوي وایي په هغې چې کم لیکل دي نو دا لیکل به دې ختمېږي چې په هغې باندې لیکلي چې تاسو د دنیا هر یو ملک ته تللی شئ خو په اسرائیل ته چې دی تاسو په دې باندې نه شئ تللی. په هغې باندې څپاله پاس چې لیکلي نو دا لیکل چې دی دا دې ختموي. نو دغه لیکل چې دی دا په نوي پاسپورټ باندې کوي ځکه تصویران راغلي دي چې په هغې باندې دغه لیکلی شوي دي. نو دغه لیکل چې دی دا ترې نشي ختمولی. خو غټه بدلي پکې سره روانه ده. غټه بدلي پکې دا را روانه ده تاسو چې کم پاسپورټ جوړ کړی او تاسو مخکې چې کم پاسپورټ استعمال کړی نو هغه که تاسو کتلی نو په هغې کې ستاسو نوم چې دی دا په کوم لیکلی شوی، دغه شانتې ستاسو د پلار نوم چې دی دا په کوم لیکلی شوی. اوس په هغې کې چې دی اضافه راولي. اضافه پکې دا راولي چې اوس به پکې ستاسو د مور نوم چې دی دا به په کوم یو ځای لکه ستاسو د پلار نوم به پکې وي، ستاسو نوم به پکې وي او د مور نوم به پکې وي. نو تاسو په دغه ټایم کې چې دی یاد کول پکار دی چې تاسو نومونه چې دي دا به یاد ساتئ، د هغې سپیلنګ چې دی دا به یاد ساتئ. که غلطي وکړه نو بیا به ستاسو هغه پاسپورټ نه چلېږي او دوباره چې دی دا به تاسو پاسپورټ چې دی دا به جوړوئ. نو د مور نوم چې دی دا به پکې په راتلونکي وخت کې چې دی دا به ورسره هم یو ځای کېږي. نو غټه بدلې چې د هغه دغه روانه ده او په بهر ملکونو کې چې دی د مور نوم لیکلی کېږي. خو هلته که تاسو وګورئ اکثر د ځینې کسانو چې دی پلار نه یې معلوم نو د دې د وجې نه چې د هغه د مور نوم چې دی دا لیکي لکه په یورپ په دغه ملکونو کې چې دی نو هغو د مور نوم چې دی لیکي. خو اوس په پاکستان کې چې دی هم د مور نوم چې دی هم د پلار نوم چې دی دا به ستاسو سره چې دی دا به لیکلی کېږي. نو ټول نه غټه بدلې پکې دغه را روان ده. او کم کسان چې په دې دغه کې دي هغه وایي چې دا نوی ډیزاین راوځي نو زموږ زوړ پاسپورټ چې دی دا به چلیږي که نه چلیږي. لکه زموږ کم زوړ پاسپورټ چې دی دا به کار کوي که نه کوي. نو ستاسو زوړ پاسپورټ چې دی دا به کار کوي لکه ستاسو زوړ پاسپورټ په چلیږي. خو په پاسپورټ کې یوه غټه بدلې بله هم را روانه ده چې ای پاسپورټ را روان دی. نو چې ای پاسپورټ راغی په ایرپورټ باندې ای ګیټونه ولګېدل نو بیا به ستاسو زوړ پاسپورټ چې دی دا به کار دا نه کوي چې تاسو به په ای ګیټ نشئ راوتلی. او په ځینو ملکونو کې دا لګېدلي دي. ځینې ملکونه داسې دي لکه بهر ملکونه په کم ملک ستاسو سره ویزئ اکثر داسې ملکونه چې په هغې کې دغه ګیټونه لګېدلي نو د هغې دپاره ای پاسپورټ ته چې دی دې ته ضرورت راځي. نو که ای پاسپورټ نو ای پاسپورټ چې دی هغه تاسو له بدلېده چې دی دا پکار دی. نور به ستاسو دا زوړ پاسپورټ چې دی دا به تاسو له کار چې دی دا به کوي.